الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد تاسو خبرې بندي کې وکړئ دوی بس اول نمبر مناسب د سلور تر نو ول تر وسه پوری تاسو پر مناسب حالت ګوري چې کله سمون موتا تمنډه کوي کله عباراتو تمنډه کوي کله تزادات ثابتول کوشش کله کتاب برابر ختمه کی په خدای قسم کې کوئی وجدت شي وي موږ ته لګي صفه وې پر زینې د ځان نه پکې ملاوت کې زینې د کتاب غره ولې یو شی ته جوړ کی هغه باندې د خپل ملګری هم پس خان دي چې داس شي ممکن ولې بیا دغه نه پس در قائد جمعیت قائد ملت اسلامی مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم علی خبره مخکې ټرم کې کړي ول تمان ایر شو و یو طرف ته صحابه ولې نه راتله او مولانا فضل الرحمن صاحب ولې وزور سره مشوره کوم ګوره په دوړو کې پرخ وکا صحابه کرامو کوم خبره چې کې ته په ویخه باندې دغه خبر تراتل تاسو سوال جواب خبره کې قائد جمعیت دغه سینه درغله هغه مراقبه کوي هغه یې مراقبه دل تکوم وخت روم مراقبه مجدد الفسن تمام اسلاف او تمام بزرګانو کړی دي حتی چې په دغه باندې ما حدیث درته پیش کو مولانا حسین علي صاحب درته پیش کوم چې مراقبه تراتلو قائد جمعیت هغه مراقبه تاسو خو روحانياتونه منکر یې روحانياتونه خدای محروم کړی په تاسو پوهیږئ دغه الله هغه ته ور کړی په اخیره کې د ذاتیات ترغه ویتیلو تکې ناشته ستا شیخ طیب بیا بوتانو خرڅولو تکې ناشته چې په میډیا چلیږي دویم تجارت او بنګو تکې ناشته بیرولو تکې ناشته هغه سره وزدا خون کې تماکو تکې ناشته او زمولا سره ما خو د هوټل نوم په انګریزي کې خیره دریم نمبر او تجارت کول د انبیای کرامو پیشه ده په دې کې شرم نه دی په کرستا په شان سوال نه کوم تجارت کوما دریم نمبر هغه زما تجارت هم نه دی ما د انبیای کرامو ذمہ داری ده چې د لاړ شي بازار ته خلکو تجارت اصول ورخه او زه د پیغمبر وارث ځان ګڼم زم ورزم څوک چې ابتدا ته غواړي ورزم بیا ډاکټر زین والا هغه یو مسلمان دی یو مجاهد دی چې هغه د يهودو او نصارو د مصنوعاتو یوازې تیل او شیمپو نه دي 14 قسم مصنوعات دی مخکې روان دي 1 نمبر مصنوعات چې د کفارو د يهودو او نصارو د مصنوعاتو یو مسلمان ته ازادي ورکړي زه هغه مسلمان سپورټ کول خپل ذمہ داری ګڼم د شیخ طیب غون ته کې نیم چې يهودو او نصارو د هغه سيزونه سپورټ کوم تماکو غون ته کې مرداري سيزونه سپورټ کوم الحمدلله تیل شیمپو دا سيزونه د یو مسلمان فخر په کوم استا غون ته کې مردار خور نه یم تعالی امراوړم چې لګ ټیک شي بیا ما ته وای احادیث وای کنه خو یو قید توحید د نصیب شله منیر شاکر کا نظریه ده یعنی حدیث داخلي توحید خلاف دین نه لله و انا الیه احادیث متواتره بیا وای مرګ راغله دغه نه بعد حیات حاصل لې اصل خبره پټي حیات جسمانی په قبر کې حاصل لې قبر ته نږدې درود سلام اوري د لری نه پرشتي رسي د حیات د برز د جسم اوس غره وګم نه خبري شروع کی دا غره اوس دا حل او په جسمي مثالی ولا عقیده چې دا غلطه کړم راشه دي ته جګړه زموږ خطر به قبر نه درې سلور دیوالونه تاو دي نو څنګه نږدې نشو ګوره کم امور چې په نص سره ثابت ال عقل چلول فزول کار دي دا معتزله کار دي چې تاسو منکرین حدیث ورپسې د سلفونو دا خبر هم دقه سره روان ده ان د قبر تعین منتقیم دقه سي کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو قبر ته ورسي سلام کوي اک خوري په منونو پرتی دي نبی علیہ السلام د خپل کشاره او منونو خوري پرتی ګوره عقل چې د نقل خلاف راشي عقل برت کې نقل باخلي پنځپریان نیرای حق وي جو حدیث عقل و دانش کے خلاف وہ حدیث کہلانے کے قابل نہیں سره دا پنځپریانو نظریه ده بیا وای حیات درې معنی دي جواب د انساني او ته کم عمره د حیات انساني د پر صرف دوه معنی دي روح په جسم کې دنه ده یا روح د جسم سره تعلق ده مسلمان خو سکه عیساین کافر سکم د دین علاوه د انساني حیات بل معنی نه کوي دغه دوه ته حیات وای ته چې اوس کوم قسم اخلي غزان لواله بیا ما ته وای حیات دنیوي برزخی او شی ګڼي کنه مرته ویلا چې حیات دنیوي په دې معنی چې هغه جسم مبارک چې کوم په قبر مبارک کې پروت ته په دغه سره حیات دنیوي برزخی ده وس په دې سره کې نه جمع کېده ستادي مشرانو عبارت چې په اسلام درته ویلا بلکې قاری طیب سے عبارت چې په قبر مبارک کې په حیات برزخی سره ژوند دی نو په دې قبر کې حیات جسمانی روحاني جمع نه کړله برزخی جمع نه کړله بیا دغه نه پس راځي او حوالی هم ستادي مشر شیخ غلام الله خان صاحب جمع کړی دي زبته ان شاء الله ولې دغه کتاب در پیش کوم ندای حق دی ټول جمع کړی دي خو دی وای دا کتاب جماعت اسلامی والا چاپ کړه خاص کوم اسانه طریقه د پنځپیرانو وای دا 10 من لغات یې پلان کړي یکی عظمت وات مرکز اشاعت التوحید و سنن لاله موسی پاکستان د خپل چاپ شوی کتاب نم چې سره انکار کوي د شرم لو کتاب سره بیا دغه نه پس راځي دغه نه کوم بیا دغه نه پس دی راځي او نو ما خبره دا کوله بیا وای مفتي نورو کاړوي سه پوسټ ورکړه مفتي نورو کاړوي سه د سره فیسبوک نه کوي کته چې بل چا ورکړو دغه طرف نه غریب خبر نو البته پرون چې به راستا پوسټونه چلیدل د ستا طرف نه ورکړو وادان سه تر هغه نه تختی ولي زیر سری دغه وجه نه مقرره نن د حیات النبی نه تخدیر هغه موضوع بیا ولې سه د دین پس وای
वही पस नस इदा निदाई हक दा पस नस इस बारे में सरी है कि ये मकतूल जिंदा है अलान के बजरे हिस बदन मुर्द मालूम होते बे पाके वही ददी जवाब कई और ये ऐसा ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है अंबियाउल्लाह ला यमूतून वलाकिन ला यनक़िलून मिन दारिन इला दारिन अंबिया किराम नमरे वदा हदीस ते निदा नीलवी से दरोग तरली पर रसूलुल्लाह ए और द मर्ग न मुनकिर दे sta बल मशरम वही इंसान रूह तो इस पे हवाले पेश को और रूह मरती नहीं मद मर न होता मुनकिर मा बार बार सलवे ज उधर बार बार हम चीज द मर्ग मुनकिर काफिर गणम पमा बंदी इल्जामात मत बेमा तो वही और दा sta द मशरे वही कि बरज़ख अंबिया कलाम दुनियावी हयात हासिल है वो हयात दुनियावी हयात कि वफात के बाद अपनी कब्र में हयात जिस्मानी के साथ जिंदा है ए माना तालिमुल कुरान को एक दिन शर्म लोग जो से वावरी बेर दिन पस राजी د دین پس راځي ما ته ویم لاین عملونه په یو کافر ژوندې باندې ملامت کول جایز نه دی کوي خدا پنځ پیران دي په قران په درس پرون دا شونه کوي د ما ته ویل تواتر منکر کافر دي تواتر قسمونه اداري او منکر کافر نه انوسا کشمیری سبق مطالعه به مفتی تقی عثمان عبارت پیش کو پدیمه کې پرې خو دو هغه وی تحقیق نو مکلف نه یو عقیده کوم نه کنه بیا وی دغه نور جوابونه بیا ما وکړه الحمدلله بیر دین پس لاړو دنیاوی حیات ست دین دی حق من له کوم چې مخ عبارت پیشو بهرحال ما دلیل پیش کوله مولوی صاحب دې پسیبل دلیل پیش کوم دا زما سره مجموع زوائد دي صفحه نمبر 595 وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حیاتی خیر لکم زما جون غره د تاسو لپاره تحدثون او يحدث لكم تاسو خپل حالت ما ته به خپل تاسو وفات خیر لکم زما مرګ غره د تاسو لپاره تو رسول الله اعمال تاسو اعمال ما پیش کیږي اے تاسو اعمال به ما پیش کیږي فما رايت من خير حمد کم چې خیر تاسو را ورسیږي چې خامه لیکل زما امت نو زو د الله بحمد بیان کوم وما رايت من شر استغفرت الله زچ وان چې امت په بل حالات کې په بد حالات کې زبد الله نه بخنه وغواړم اے په قبر کې د امت د لپاره خیر دعا کول یا د بخنه غختل اے مولوی صاحب د حیات دلیل شو کړه مرګ دلیل شو په قبر کې پیغمبر خو دومره پوری فرمای پنځپیری نه بری دا اور مسند بازار دا سیرت مصطفی صفحہ نمبر 175 اور مسند بازار میں بسند جین عبداللہ بن مسعود سے مرفوعاً مروی کہ امت کے عمل آپ پر پیش ہوتے اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے واستوى چې دعائیں مغفرت ژوند دی کوي کمړې کوي دا جلاء الافهام دے مولوی صاحب د دې صفحہ نمبر دا 92 دے حدیث نقل کی د ابو شیخ بسند سرا مولوی صاحب دی وای من صلى عليه عند قبر سوق جما قبر ته نږدې راشي درود سلام وي په خپل ومن صلى عليه من بينه ولمتو سوق چې د لری نه وي نو هغه د لری نه هغه ماتره پرشتو په ذریعہ رسول کی مولوی صاحب د ابو شیخ د سند زما استدلال د به اعتراضات ونه کی د ابو شیخ په سند باندې اعتراض کول چې بسم الله کراش نامه قبل دلیل د مولوی صاحب مشکات شریف صفحه نمبر هغه 87 عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سمعته ومن صلى عليه نائم بلغ رواه البيهقي امام بيهقي په علي سر نقل کړي سوق جما قبر ته نږدې راشي درود سلام وي په خپل د لری نه پرشتو په ذریعہ سلام تر رسول کی دا مولوی صاحب صحیح مسلم دے د دې صفحه نمبر 268 دے نقل کړي عن انس بن مالک روایت انس بن مالک ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایل اتیت زراغلم وفي روایت هداب راوی روایت کړي مررت علی موسی ليله اسریا پاغش په چې معراج ته بوله شوم به اند کسب وس خبرو کې لګیا دي د سرو شګو پړې راکې په خوا کې پتر نه لګي چې دا په قبر کې د سرو شګو ډېر راکې په زمکه کې په اسمان کې په چویرانو په اسمان کې وهو قائم موسی علیہ السلام ملاړو یصلی فی قبر په خپل قبر کې مونږ نبی علیہ السلام ولیدو په دې قبر کې مونږ کې حکم نه یي په دې قبر کې مونږ کې په دې قبر کې مونږ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو په دې قبر په قبر کې هو قائم ولاړو یصلی فی قبر مونږ کې په خپل قبر کې دا ودریدل مونږ کې الله حیات دلیل دې مونږ کې ممات دلیل دا زما سره مستلبی اعلی صفحه نمبر 15 حدثنا وهب قال اخبرنا خالد بن الطيبي عن انس اخبرني بعض اصحاب النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على موسى وهو يصلي في قبر موسی علیہ السلام باندې تیر شو په خپل قبر مبارک کې مونږ دا مستر احمد د دې د حدیث نقل کې بول صلی الله علیه وسلم مررت ليله اسري بي على موسى قائم يصلي في قبر موسی علیہ السلام په خپل قبر کې ولاړو مونږ کې دا مولوی صاحب زما سره مسند امام احمد د په بل سره نقل کړي په صفحه نمبر 433 کې دی وی انه مر على موسى ليله اسري بي قائم يصلي في قبر نبی علیہ السلام چې په تیر شو ما په خپل قبر کې د خاور والا قبر کې ولاړو مونږ کې په دې کې مې ولیدو اوس پنځپیری وي ژوند نه ده هغه په خپل قبر کې ولاړو مونږ کې د دې سيزونو ته شرک او کفر وي اوس موږ د الله د پیغمبر ومنو کوي اے تاسو چې څنګه دلایل ویم کاش کې د خپل عقیده دغه سيزي کړل چې نبی عليه السلام په جسد مثالی سره په مشکی کا پوری جسم سره پالای لین کې ژوند دی او په دې قبر کې مړ لین د قبر درو سلام نه رسول سلور دی ولنو ته د ما جواب وکړو په جسد انصوري سره مړ لسم چې دی وقیر کتابونو چې لیکلي دا زیر استنقل کوما چې ما به
نظام د کړي پاګه کاش کې یو دلیل راوړو سبب بنوا دا مخ کې مصنف د ابن عبد الرزاق مصنف د عبد الرزاق دیم نقل کې په 570 انس ابن مالک يحدث ان قال مررت بموسى ليله اسري به وقائم يصلي في قبر النبي عليه الصلاه والسلام باندې تیر شو په خپل قبر کې ولاړو مونږ کوو مولوی صاحب زه په اخره کې بیا وایم دا ما دلیل سلسله پیش کول خپل عقیده ذکر په خپل عقیده یو دلیل راوړه ځه اخو هم دوی خو مزه مرګ منکر زنه منکر ته ځکه کافر وایم خپل عقیده ولیکه مناظره د اخره پورې به ان شاء الله تخپل عقیده ته ناراضي ما ته عقیده مطالبه کوي زماره صحیح د خط وکړه که غلطه نو صحیح عقیده را کې تر اوسه نه راځي